أحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. حضرت مولانا شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمه الله تعالی یو مختصر وظیفه خیله ده ویلی دی که څوک نه دی وایي چې زما هر حاجت پوره شي چې څه مشکل مې هغه پوره شي نو هغه دپاره یو عمل بهترین چې څو جمعې وکړي انشاءالله تعالی د هغه به الله پاک د هغه دعا به قبوله کړي. ما خپله هم په دې باندې تجربه کړې ده الحمدلله. زه خپله هم په دې باندې پابندي کوم د هر جمعې د ورځې د مازدیګر د مانځه بعد دغه عمل کوم. یو دا عمل کوم کله چې د جمعې په ورځ مازدیګر لمونځ وکړم د هغه نه وروسته 80 مرتبه دغه درود وایم اللهم صل علی محمد النبی الامی وعلى آله وسلم تسلیما. دغه درود ویلو سره د 80 کالو صغیره ګناه معاف کیږي او د 80 کالو د عبادت ثواب لیکل کیږي. د هغه نه وروسته نه دی دغه عمل زه کوم کوم چې شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدني رحمه الله خیلی دی. د جمعې د ورځې د مازدیګر لمانځه بعد 3 وارې سورة الفاتحه یعنی الحمدلله هو 3 وارې آیات کرسی یعنی الله لا اله هو اور 25 وارې یعنی 25 مرتبه 25 وارې دغه آیات کریمه و لا اله الا انت سبحانك انی كنت من الظالمین. او په آخر کې 11 وارې درود ابراهیمی یعنی 11 مرتبه درود ابراهیمی ووایه او دعا وغواړه. څو جمعې چې دا وکړې انشاءالله ستا دعا به انشاءالله قبوله شي. ډېر مجرب عمل دی. زه خپله په دې باندې هم زه نه دی عمل کوم. هر جمعې په ورځ یو دغه درود ابراهیمی یو دغه درود دغه کومه کوم نبی علیه السلام ویلي چې جمعې په ورځ د مازدیګر لمانځه بعد څوک دا درود وایي د 80 کالو ګناه معاف کېږي. زیات 10 منټه په دې لګي او د 80 کالو عبادت ثواب لیکل کېږي. او دغه نه وروسته دغه د حسین احمد مدني رحمه الله دغه عمل مختصر عمل دغه وایم دغه نه وروسته دعا کوم. الحمدلله زما خپله نه دی تجربه کړی په دې باندې الحمدلله چې ما ډېر زیات کارونه شوي دي الحمدلله. چې کله پابندي سره او په ښه یقین سره ووایم نو الحمدلله زما ډېر یقین دی په دې باندې چې زما کارونه الحمدلله شوي هم دي او نور به زه هم ووایم چې الله د ټولو مسلمانانو سره زموږ مشکلات حل کړي. د دې سره یو دویم خبردار چې زموږ چینل نه دی هم سبسکرایب کړئ او د ټلي بټن هم ووایئ او نور ملګرو سره شیر کړئ د ثواب په نیت باندې. الله جزا خیر. واخر دعوانا